الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري رحمه الله. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو، الله دې موږ او تاسو ټول ته خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نن الحمدلله زمون د قرآن حکیم د دوره تفسیر ابتدا دا د مرګرو مشورې سره داسې
خبره کړې و چې د ساری په ځای د جمعې په مونځ کې د دې افتتاح وشي. الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د دې کتاب د زده کړې او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا دوره تفسیر او نور څومره ځایونو کې د الله د کتاب تفسیر شروع ده. الله دې په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسوي. د هر قسمه موانع لري الله وساتي او الله دې د ویونکو د اوریدونکو او د ټولو مړو ژوندو د پاره د مغفرت یو سبب جوړ کړي. دې مناسبت سره بعد قرآن حکیم یو آیات مبارکه ولستو او یو دوا حدیث د بخاری شریف نستا سروان دی ولستل. د آیات مبارکه ترجمه دا د سوره یونس آیات ته الله خپل حبیب ته فرمایي چې حبیب دې امت ته دې فرمایا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حبیب او فرمایا د الله په فضل او د الله په رحمت پدې پکار دې چې دا مسلمانان نارینا او زنانه خوشحال شي. دا الله د فضل او رحمت د څه مراد دی او قبل قامو ګورې مال ګورې پای. لا الله د فضل نه مراد د الله کتاب دی او د رحمت نه دا مراد دی چې دی ورته کېنولې. اما یې سپوږی د الله د فضل نه مراد کتاب الله دی او د رحمت نه مراد دا دی چې دی ورته کېنولې. وی پدې خوشاله شي. دا د قران حکیم علم او د دې عمل او د تناستا دا دنیا کې چې خلق کوم سيزونه جمع کوي رب کریم وی دا غین غره ده او دا غره په څه اعتبار وي. ور دنیا کې دا نه وی غلي چې حلال مال د څوک نه جمع کوي. حلال مال د پاره شریعت کې وې سره د الله څخه په خوځي خو کمال سره مال ملاو شو بنگلا جوړ شو معتبري ملاو شو نور د دنیا د ژوند سہولتونه ملاو شو خدای ته ولګوري او ختم شي. بنگلا وا سورج پس نشتا مشری معتبري وا یو سورج پس سم نشتا یا هر څه موجود دی خودت د وقفه او د ولاس خار تلاړي. او د قران حکیم دا علم دا ختمه دو ولا نه بل زما عزت مندو د چا بنگلا د چا مال د چا معتبري هغه خبر ته نه ورننوزي د مدد لپاره. ادا زموږ ایمان دی. زمون پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې دا قران په قبر تم راځي. چرته راځي؟ د چې کوم شي قبر لراځي او د مدد لپاره راځي هغه غوړه نه کوم پاتې افانی دي. ځکه وی هو خیر مما یجمعون. دا مسله دا قران په قبر ته راځي. دا الله حبیب فرمایلی مونږ چې د قبر نه راپورته کیږو نو مخکې بل قرآن ولاړو دا سید الله حبیب علیه السلام فرمایلی. ابن ماجه حدیث دے سندن صحیح دے. وردا نور اعمالم قبر ته حاضری نو په اعمالو کې اولوی عمل دے قبر دا قرآن شریف دا بمرازی. یو حدیث کې راغلی نکیر او منکر چې کله سوال جواب لراشي
او د مؤمن مسلمان نه سوال جواب اخلي نو دې صحیح جواب ورکړي وای رب دې څوک دې وای الله پیغمبر دې څوک دې وای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستادین سو دې وای اسلام چې دې جوابونه صحیح ورکړي نکیر او منکر ولې پته مو چې ته بدا شي وي نو مسله دا چې په غیب خو ما سیوا د الله نه بل هیڅ حکم نه پوي څنګه ورته نکیر او منکر وای چې موږ لا پته و چې ته بدا شي وي وای دا نکیر او منکر چې خبر لرا شوه دی ګوري چې یو طرف لمز ولاړ دی یو په روزي موجود دي بل په د ذکر موجود دی قران شریف موجود دی دی وای دا هم څوک دی ځان نه مخکي سسو کی داران دی قبر سره لګي د قران حکیم اجر او د دې ثواب دا به یو خاصه شکل کې راځي خپل قران خدای الله صفت مخلوق نه دی خود دې کوم اجر او ثواب دی نو دا غینه به یو خاصه شکل جوړ شي دې مرده ته په قبر تر دن نشي دې خو قبر کې आवाज ځکه بچو خخ کو خپل رشتہ دار او خخ کو اطلاع دې ورته استاد راتل دې مبارک وي تا خو زما وحشت ټول ختم کو تسوک نو دا خاصه والا شکل ورته وي ابن ماجه حدیث ته ان الذي يزمعت نهارك واسهرت ليلك اے قبر والا مسلمان ازاغ کتاب چې روزه به او خطګه به خوزبه دي لستم اټول شپه تا زماده تلاوت د فار شوګری کولې نګور قبر له قران راغی وګوره دا باسه نه راځي چې د الماری کې پروتي اپو عمر کې مراغسته نه ده قران سره به پوره تعلق جوړول غواړي ځکه د الله کتاب ویل استقول د دې تعلیم او تعلم په افضل عبادت کې ده مسک سړی او رزقو به پرې په نو مسله حل کیږي نه روزه کې یو کال چاونی او به پرې په مسله حل کیږي نه که مسلمان یو کال زکات ورکو به پرې په مسله حل نه ده دا سی کتاب الله که څوک خی او که څوک زدکای دا به تر اخر سره پوری وي دا وګورئ څنګه راځي دله موږ ټول ذهني تور ځان تیارو چې زموږ تر اخر سلګو پورې به د قران سره د تعلیم او تعلق وي دا کتاب به زمای عزت کوندو خبر تراشي تم صحیح روایت کې راغلي صحیح ہے نو وای چې کله مرده د قبر نه راپورته شي زموږ استاد سو ایمان دې چې مرګ براسي بیا به دوی بش پیلې سره ټول پورته کیږي بربند سرتور او میدان محشر ته منډي وو مومنان به پخپور روان وي عام مومنان کاملان به پسورلو روان وي او الله دې موږ استاد حفاظت کی کفار د دې خپې ببر او مخ بسولای قران شریف کی آیاتونه دي صحابه کرام یې قربان په مخ بسنګ زی وی غزاد چې دنیا کې پخپور روان کړي اثر بر ده هغه قادر دې چې خپې ببر یې لکه د مار پشان مخ سولای نو د قبر پورته کېدو سره قران براشي او ای سوره بقره او سوره ال عمران به مخ کې د قیامت پر ورځ به په نور مصیبتونو کې سخت ګرمي وي دا انور به بالکل سوي را نږدې وي نو دا ډول سورتونه با د وریځ په شکل کې په ویون په باندې سورې جوړ کی یادا چې په سورې جوړ کی لکه مارغان چې په چا وزر وګړای وګوره قبر لم د ټول مخ کې دا کتاب راځي او میدان د محشر کې هم ټول مخ کې چې د قبر نه راپورته شي دا کتاب به موجودي
نو سمو خیال دی دې سره تعلق جوړول پکار دي کنه قسم دې د بچو نه بزیات بچي قبر لنه راځي بس هغه باندې بچي خدا سي چې هغه د پلار د لامبو چلپ نه ورته اډیر چې لګدا شي هغه جنازه کې چتل لري ولاړ بس خبر خلاص شو بچي والدین لورونه رشتہ دار خار او تن درځي ادا کتاب په د دوستی اور سره ضروری ده کنه د ټولو راځي تا وای دې سره به ان شاء الله موږ تاسو دوستی جوړو دې سره به زموږ ژوند وي د رمضان شریف کې زموږ د مشایخ خدای او طریقه شروع کړي چې د قران شریف درسونه کوي ايدم الله کبر ضرور نډک کی په خپل ژوند لیکړي او دا غي شاګردانم کوي ځکه د رمضان او د قران په منځ کې او ډېر لوی تعلق دی د دې قران د نزول ابتدا پر رمضان شریف کې شوی او صحیح حدیث ته د بخاری شریف نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان کې روزانه جبرئیل علیہ السلام راتلو کان یدارسه القرآن کله سید العالمین قرآن ویو جبرئیل علیہ السلام باوریدو اکله به جبرئیل علیہ السلام وی او نبی کریم علیہ السلام باوریدو رمضان په پدې کې تیر شو تر دې چې اخیرنه رمضان او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دوزري ورسره وي نو ګور د قران او د رمضان په منځ کې ډېر لوی تعلق دی بلکې دې میاشتې لکه برکات ملاو دې کتاب ته وجه نه ملاو زموږ علماء ذکر کړي وې دا داسې کتاب دی چې د کوم شی ور سره تعلق جوړ شوی هغه با برکت جوړ شوی ور په کوم ملک قرآن نازل شوی هغه ته با برکت وای کنه وای مکه مکرمه ته الله سوې مبارک خار دے ځکه محبت الوحی دے د قرآن د وحی ابتدا دلته شوی مدینه منوره سمره محبوب وطن دے دا دې تکم خیر او برکات ته کتاب پکې الله را لګلې دیو جن کړه ته خپل لیکلي کړي وې د وحی د نزول زید راغله لک سوچ کوا هغه تاسو په قران او په دین ایمان وروړي دا غي د نزول زید سره دته ارض القرآن وې کبه زایونو کې قران نازل شوی غي ته سوې ارض القرآن قرآن وطنونه څومره د خیر او برکات نډک دي دا دې کتاب د وجنا تاسو ګور رمضان د برکات نډک دی دا کتاب پکې الله را لګلې برکات دي پستر کو خلق ګوري او سمجھدمو وی مشران سلف صالحین چې ورته وای وای دای بشپک میاشت رمضان پسې جګړه سبې کول چې رمضان کې به څوکل بیا به شپږ میاشتې جړل چې الله دا اوس قبول کړي موږ تاسو کو ناپو خلک پر اتلو خپای پتلو ډزې شروع کړي دا باندې پتلو شو ډزې شروع کړي زموږ دینی بشران چې کوم دا شی کم کې چې بل یو ضرور نه خان هولډر کې جواب درود شریف وایي نو سلفو بس کول وایي شپږ میاشتې به رمضان پسې جړل اجه رمضان به تیر شو بیا به شپږ میاشتې جړل چې الله دا سموکل دا اوس قبول کې ځکه عمل چې دیو کو نو بس بیغم نه شي چې ترجمه او کا قرآن ختم شو اوس بجاړې چې دا الله کا قبول کړي زبته جوړي قبول نه کړي نو کله ګوره سړې ستړې شي او سملاويږي نه دا عمل د خلاصېدو نفس خبره ختم نه تاسو ته جمعه کې کله نا کله مو سره حاجی سیبو حج ګران عمل نه چوي کومه اوس کو بنور سدي کنه
حرم د مکه مکرمه کې ناس مولای دا کار خو پاتې دی دا اوس دا چې لیکلي جاړې بچ قبول کی مسجد یو کو نو ته بیغه نشوي اوس جاړه که قبول کی خو سب جوړ شي ابراهیم علیه السلام د الله کور جوړ کو اسماعیل علیہ السلام ور سره ده د جوړولو نه پس بس چوټی نشو دواړ فلارو بچي وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله تا حکم کړو او استاد حکم مطابق مستقور جوړ کو اوسې د قبولیت مقام ته تورسه نو رمضان پسې زما عزت مند جوړل اوس موږ مدینه منوره کې ناسو میاش د شعبان چې سرګند شو نه د شعبان فضایل د اوس میاش شعبان ده ادا د لزکو عام چې زموږ دي زمیدارو په شکاله بادرو ورته په خوب کې بیا دي ازموږ وړو وړو ماشومان لګریوي نو په یو صاحب درلوي چې جنوري فروری او مارچ او که چاله دی وی چې خپل اسلامي جبه کې د دې میاشت سلوم دی ناغه ډېر کم خلکو لورسي دې ته اوس کومه میاشت وای ها هغه بل رجب خلکو رزبر کا میاشت وای ته ول رزبر کې نو میخه امای اچھا ورته زکاتونو د میاشت نو میخه دا زکاتونو میاشت نه زکات د پاره په شریعت کې او میاشت نه مقرره کله الله تعالی مال ورکړي او د صاحب نصاب جوړ شوی او کله کال برابر شو بس الله غ حق ته پکې ورکی دی شعبان کې ګور دی لم راويخ شي ها بھائی دي کې نبی رسول الله ډېر روزي دی وی تر دې چې اکثریت به پکې روزي وي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حبیبۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها فرمای وای په ما بروجی وی دې زنانو نه میاش کې روزي قضا کی نو ما باغ قضا نشو را ګرځول مگر په شعبان کې وای دا الله د حبیب په خدمت کې و مشغوله ام بل میاش کې مانو کو نشو نیوي خو دې میاش کې وای ډېر روزي دی وی دغه د رمضان نه علاوه خو فرض دي د کال په دې ټولو میاشتو کې د رمضان خو فرضي روزي دي زیات نفلی روزي نبی کریم علیه السلام په دې میاش کې نیولې دي په دې میاش کې زیات روزي نیولې ناغم عالم ذکر کو به دام وې در سلف خبره ده ای بده شعبان چراغ وی الله رمضان لمورسه تاسو مو وایي چې الله ورورسه دا د خیر دې ته وایي موسم الخير دا هر شي خلک وي د فلاني شي سیزن دی ها زمیدار وي زموږ د دې سیزن دی د باز خلکو نور سیزنی د نیکو یو سیزن را روان دی چې هغه را روان دي دوی موسم الخير د چې دې تمنګ تاسو ذهني سي تیار یو چې رز د قران پس دکړه او په تلاوت سی رشي شپه په تراویح هوتی رشي ځکه اهل علم لیکلي حدیث پاک کې راغلي دا ان شاء الله رمضان شریف کې موایو حدیث قدسی ده دا هر یو عمل بدله به الله د ملائکو په لاس ورکړي حدیث کرا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وای روزه دا زما د پاره دا ا دې بدلی به رب کریم په خپل دست قدرت ورکړي وګوره د بادشاہانو بادشاہ چې یو ویش کوي بادشاہ سره لکشه ورکول خایيږي کنه خایيږي کله لکشه چاله ورکو نو خلک خوي بادشاہ له وګوره نو د بادشاہانو بادشاہ به د روزي اجر سکي په خپل لاسو به ور کوي او یو وجه دا د روزي او وې دي کې ریا ناراضي د فعل په اعتبار یو استاد وګورئ چې روزي چې الله پته شته کده ولونوي چې ما روزه ده د روزه د بندا او د الله په منځ کې یو پټ راز دی اهل الملک د قول په اعتبار پکې ریا راځي لکه چې الله پته نه ته ولوي یرنن می روزه انن می دویمه انن می سلورمه انن می پنځمه
خپل نفلی عبادت پټوي خپل نفلی عبادت هکذا سي چې تاسو کوی راشه ډوډۍ خورواده لګیا دې زور کوي ته ولې ما روزه دغه وخت شریعت کې راغلی الله حبیب هم دا څه فرمایلی نو دا ګوره د نیکو موسم را روان دی الله دې مونږ او تاسو ورته را بیدار کی نو به تاسو د ټولو خدمت کې درخواست ده د مونږ د درس مرګري کوم دی پیغام ولا ورسوي تاسو د دنیا لپاره مونږ سور لري شو باز سره کده د محله کې درس کې راځي کله دوه قدمه په لښوي ها اکدی وی راشد به تقسیمو نو بیا ثواب یې به خبر څه شي ها اغه له زنانم په پرکو کې کوي چې زنانو له ورکې راشد پیسې تقسیمېږي یا بھائی اے د الله بندګانو تاسو واوریدل چې یو په لټول دنیا او بل په قرآن هو خیر مما یجمعون ادي د پاره نیکو د پاره قدمونه اخلي نیکو د پاره څه کوي دې کې رسول الله کله د مولا باز اجان صاحبان د راځي د جمعې پر خبردار چې سره پیدل راشي ځکه چې چا غسل کو نوې جامې واچولې اے صفا سوترا تیل ولګول حدیث کې دا سراغلی اثر ولګول او دې راځي په یو قدم د یو کال د عبادت د روزو ثواب ملاوي نو چې تا 15000 قدمونه واغستل ها بھائی لوټ مار کنه ها بھائی چې اوسله د مسجد نم لري او غسل وکړو او خپل جامې واچولې تیل او تر ولګول 1500 قدمونه د 500 کال عبادت په عمل نامه کې ولیکل شو چې درجه حدیث هم سندن ثابت ده دا بل جمعه حلتاو دا بچو چټي ویلې ګدو نو ما را شاید ای مینه فریجی وي سوارلای کې بزو پس پټ را پاسه ده میرا زموږ د سفر کې دا اخر نه جمعه ده نو مسجد نبوی روان شو تقریبا نیمه غنټه مثلا خدا سي نیکان خلق دي یو بوډا ربي راغلی چې صحیح کم گاډي ودرولو ما ولډېرو وي خو ترغه پرې نو کوم چې گاډي کې ځان سره کېنو له د حرم دروازه دغه کې حرم لمبیا ډېر شي مزل نه التبم سونه قدمونه جوړ شي ځکه حرم دومره وسیع میدان دی چې هغه لرسه نوم سونه سکیږي قدمونه جوړيږي دا غزه نیکان خلک لری لری نجرازي بعض خلک لری لری وي خو مسجد نبوي ته راسي نظام سرجسو کی بوزي ہے عمل کم د امن دلتم د خلکو غواړي خو زه دی وکړې سو کینو نو غل لاره کې مړکې گاډه درنالیا مچ نو زموږ ملک بدامنی دا موږ سره یو چې څه پرون بچانه تاسو خو ډېر نیک سره و درې کالو شلو وفات شوه داغه باندې بعض علاقې خلک ډېر بد لګېدل موږ سره مدرسې کې نه سو جوړل به وخت کې به بس وشي دینا نو ما ورته وی یو زنانه ناشته او پنور وی ما ولا غاډه ودرلو مې دا کم ځای لږ فلاني ځای لا او جلته مې بوتله بس غلو ولاړو غب کې بیولېګو نو بیا مې دا په پکې ګرځې ما بولې چې کوم او تر اوسې ویرانه بیا بدر دی وی نو اوس ګورې دلتم د خلکو زړه غواړي خو بدامنی داسې انتها ته رسیدلې که څوک دې کېرو که زنانه دې کړو که نازه کې نو چې تغلو سره بیسوي نو کدلته د چا نیکی زړه غواړي نو د خپل مال او جان د حیا د حفاظت د وجې نه نشي کولی نو د الله بندګانو لری لری بتاسو مهنت کوي چې سبا کوي درس ل راځي او د لری لری راتل مو ډېر لوی د خیر خبره ده ماستا سنوان دی د بخاری شریف یو دوا حدیث ہوئی امام بخاری رحم الله په بابم تړلې باب اغتباط صاحب القرآن وی باب د قرآن والو له پسخېږي او زیریږي لکه موږ د خلکو بنگلې لزیری کو کنه د خلکو نور دنیوي اسباب لزیری کو نه دی نه زیریږي قرآن والو تسوکا او زیریږي
دې کې دو احادیث ذکر کړي امام بخاری رحم الله دې باب کې یو حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دې فرمایي باوري دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا چې فرمایي لا حسد الا علی اثنتين اهل علم دا معنا کړي وای حسد روا نه دې کروا نو دې دوه کسانو سره وو چون کې امام بخاری به باب ترجمه ته حسد په خپل معنا نه دی بلکې په معنا د پسخېدو دی په معنا د زیریدو دی نشته د زیریدل او پسخېدل مگر دوه کسانو ته یو سړی دی الله د خپل کتاب علم ورکړي وقام به آنا الليل دې په د شپې په اوقاتو کې ودرېږي تهجد کوي الله دې رحم کی نن ماشاءالله یو دور دې چې په هر محله کې او کلی کې په سونو حافظان دي او د رمضان په بغیر که چاته چاولي د چې دې شپې قرآن وایي بیا مال او خای اوبای نو وای بالکل چې ته ځان له ولاړې دا خو اخلاص دی رمضان کې دې شي چې ولاړې او چرته بل په نیت لاړ شي د نن زمانه حافظان دا د شپې په سیسه کې د دې لوی نعمت شکر د پاره نو دريږي ورته الله حبيب سوې رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل یو دا چې چاته وپسخېګا الله د خپل کتاب علم حفظ ورکړي ا دې د شپې ولاړ دی ورجل آتاه الله مالا دې ما سړی دی الله ورته حلال مال ورکړي فهو يتصدق به نو دې د مال لګي انا الليل وانا النهار د شپې په اوقاتو کې او د ورځې په اوقاتو کې مالم حلال دی اکونډي یتیمانان مدرسې طلبا دا په پالي سو کسان شوجي پسې دلول پکار دی بیا لاس چوچت نو کو دی بلا وای دی وخت دی شي کنه سمې وې وای د دې په لوامه یو چې په کلاس شته نور سه ناشې هاوای دا زموږ دې زماني په فتنو کې اول څوک راضی نه کراشي نو وخت دی شي اول راضی نه کراشو نو بیا وخت دی شي نو وې دوه کسانو ته پسخېږي نبی عليه السلام وای یو هغه کس چې الله ول قرآن سینه کیخه خدای د شپې را پاسې دلې دوی هغه کس چې الله مال ورکړي مالم حلال دی او دې د شپې او د ورځې د الله د رضا په بنیاد باندې لګي او دغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه دا راغله دې کې ورسره سیوی الفاظ دي ادا د امام بخاری رحم الله شان دے ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا حسد الا فی اثنتين زیردل او پسخیدل نشته مگر دو کسانو تا رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار یو هغه سړی دی الله د قران علم او حفظ ور نصیب کړي نو دې د شپې او د ورځې په اوقاتو کې لولي مخکې حدیث کې تشت شپې ذکرو دې کې ولګه آسان کوي د شپې نه د ورځې په لګولو لکه یو نفل کیا وای الک تلاوت کا د حافظانو له آسان کوي غضب پکې رااله خو بیا وګوره کې څو کې د ورځې لوري شپې نو نیمګړې عمل شو پورا عمل سره چې د شپې ور سره جوړي او الله خپل حبيب ته ویلي اهل علم لیکلي وې د قران د پاره لستو د پاره ټولو کې بهترین سو وخت دی دا الله وې د الله رسول وې علماء وې چون کې دا د الله کلام د پټولو کې بهتر دی نو دې له بهتر وخت لټول پکار دی بهتر وخت د پېشمنی دی الله خپل حبيب ته وې قم الليل
د شپې را پاسا او سره را پاسا ورتل القرآن ترتیلا حبیب د شپې را پاسا دا قرآن د په مزه مزه لولا پارا مرامل لولا ځکه چې قرآن په معنام سره پويږي یو د اولولي وغي سره ودرېږي د عذاب د آیات سره د الله د عذاب نه پناهي وغوړي زموږ د مفسرین لیکلي و یو سړی سوره دهر لستو موږ مسلم ساري لستو سنت طریقه دا د جمعې پرز باندې پاول رکعات کې سوره الف لام میم سجدا او پدویم کې څه سوره دهر حرمین شریفین و بلاد المسلمین تاسو ټول امامان چې کمی په دې پابندي پکار نو یو قاری لستل عینا فیها یسمى سلسبیلا نو دا سي آیات وی لکه یو سره یو شی سکی او دا غي ذوق کای ذائقه حاصلې نو چې موږ یو کو نو چا ورته تا تلاوت کولو کو شه دې سکولو هغه ورته قسم دې چې تلاوت کې خون محسوس نه کوم بیا به جنت کې نه محسوس شو څه پوښوي په خبره باندې چې مال تلاوت کې خلی کې خون را نشي کنه نو بیا به التم خون نه محسوس دا چې په آرام آرام په سکون سره یو یو ټکی له سوچ کول د رحمت د آیات سره درېدل او رب کریم نه په نوافلو کې د رحمت سوال کول نو تهجد یا د شپې سره نوافل ورځې نوافل کوي قران پکې لولي یو دې کستا نبی کریم علیه السلام وی او پسخه گئی اور سره بل خبرم دا وی فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان گاونډي و اور دل چې زماره گاونډي غټول شپ قران لولي ا دې خدوا او درې پاره او لس پاره په تهجد کې وای دا وی آی افسوس چې مالم داسې ملاوي دې په لګوري مونږ چې دین کار لو پس خېدو کنه نو په مسله حل شي خو مونږ دنیوي کار ته پس خېګو دین ته څنګه کیګو زموږ دی علماء یو واقعیا ذکر کړي سیر اعلام النبلاء کې امام زهبي رحمه الله امام زهبي وی امام احمد رحم الله چې وفات شو نو یو لوهارم وفات شو نو یو شاګرد ګوري خوب څه دلیل شرعي ني خدا خوب د مبشرات نه ده دا یو بشارت ده خوشخبری ده ورنه مسله دا چې توجه ولا که چا خوب ولید نو خوب دلیل نه چې ما خوب کې پلاني قسمه نفلونه لګري او خلکو لوي دا چې نفلونه کوي تردی پوری مسله دا سره وای که چا خوب کې نبی علیہ السلام وکړو او نبی کریم علیہ السلام ورته خبر وکا هغه خبره به د قران او سنت په میزان تلل شي کدی سره موافق ده د خوب صحیح لیدلې او کا خبره دې سره ټکراو ده سړی که ارسم وای د دروغ وای دا خو په خوبونو دین شنو یو وای ما نبی علیہ السلام خوب کې لیدلې مالې وی چې کذ امریکا وا اسوک وای مال وای چې میلاد کوا نو بس هغه اصل دین په ځای پاتې شي او ټول رسومات او بدعات په دین کې رادل په خبره پوښوي کنه نو که چا پیغمبرم خوب کې ولید او دلې سوې هغه خبره بس کیږي د قران او سنت په میزان بدل لیکيږي دې سره موافقه ده نو نور علی نور خبره ده خو کدي سره ټکراوي نو دا خبره به قابل عمل نه دا خبره وسني نو دې سړي خپل استاد محترم او مکتمه لګوري او خبر خامه ګوري د مجلس آداب دادی تاسو سره راغلي سپک جوړ دی راغلي چې څوک راځي دای باغې لګوري شمیري بیا پای تاسو خدای الله دین ته راغلي چې دلته کلام الله اورای وای چا چې دا ټول ارس متوجه کل دین لا او دین ولې او پټه ورته ورکو بس مسله به حل شي توجه سره سترګم دی په لکې دا غوګونم دی په لکې توجه دی په لکې نو کدا ټول توجه مو دی په لکه قسم دې پټه غونتی دین در کو بس دا لډېر وي قران او سنت دې یو پټه غونتی ملاو شو بس دا ډېر وي او چې یو خوابل خوا ګوري نو بیا خو کامله توجه نشو کنه اصل زمو سوچ ني اجي بیا پکې سوي نو سمې وي
خپل استاد محترم خوب کې ولیدو د سلور امامانو کې اخیرنه امام دی او ورته امام اهل السنه والجماعت وای او د څومره زورګونو احادیث او حافظ دی او هغه لوهارم ولیدو چې دواړه په جنت کې په یو ځای کې دي دا طالب العلم شاګرد عالم دا سوچ کې راغی چې زماره استاد غټول عمر د قران او حدیث خدمت کړي دیم په جنت کې دی لوهار پر سره په جنت کې دی نو دې خوب دومره چکر کې واچولو چې دا لوهار کور تراغه دروازه وټکولا خپل پردې نه بیبي له استاد خاون بسکول دا ورته یا ټول لپاره چې هغه ټول بنای ګرمول او دا موجوده خلک بنای نه پیژني اوس خو حالات جديده رالل بنای وی ګرمه کا اوس په به تو دول او ټکول به غینه به قسمه قسم سيزونه جوړو په دې روان شو هغه بیا आवाज ورکو وی زما د خاوند به بنای ګرمه کړي اوس په به ټکولې کوئی دا مخامخ کور در لخکاری بیا وی دا د امام احمد رحم الله کور دی امام احمد رحم الله چې بټول ورځ د دین خدمت کو نو د شپې او الله له درې تو جړل به تهجد کې قران به وي زمان اخاون په غول او سهن کې ناس دله خو قران نو ورته خو دغه ور سره جړل وی کاش چې د امام غلطه معلوم قران راتله او زم دا سره بل ولاړ قسم دې کني کانو ته پس خېدوم به الله سره کی کوم څه نه کیږي پس خې ګم نه ګور دې حدیث کې دا جمله ده وَإِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ یو گاونډي ووریدل چې فلانه گاونډي خو ټول شپه ولاړ دوی کاش چې مالم داسې ملاوي د نیکي ارمان کچاو کو تمنا وکا هم مالک ګوري چې د خبره زیری کې دیتا او دیشي ته پسخيږي دې زړه درديږي اگر چې دا شی سن ده وسکه نه ده و امام هم داسې عمل کړي وی لکه د کړي وی ورجلنا اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق یو سړی الله ورته حلال مال ور کړو دې په حق کې لګوي نو یو بل سړی دی غریب دی فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان وای کاش چې ما تم دغه حلال مال ملاوي ما هم دا سه کونډي یتیمانان او غریبانان پاللې نو دا شی ګوره د پسخېدو دی ورلب کینو مو چې څوک ورته ناس ته پسخېږي به کنه پسخېږي کله کوم یو شی ته ودر دیدو نو الله د زړه په درد فیصله کوي تا کنه نو در دی دی او دې جړځي دی ناس دا په ما څه چل شوی ته ګوره سبب تم کینولې سبب تم کینولې ک دیندار او توزیری دو نو موږ له الله توفیق راکړي موږ له الله توفیق راکړي دیو جن زما عزت مندو ټول متوجه شي او دا دوره ټول سو کوي تراویح الاملا او تړي دورې د پار املا او تړي ما بل حدیث ویلو حدیث کی عجیب واقعا ده د عثمان رضی الله عنه نه راوی دی ابي عبد الرحمن السلمي عثمان رضی الله عنه فرمایي چې نبی رحم السلام فرمایلی دي خيركم من تعلم القرآن وعلمه اې دي خيركم کې ګوره خطاب مسلمانانو نه دی ور تاسو به زموږ گزار شتا الحمدلله روزي ټول نشي اپوختانو کې د دې وجه نه نشي کوم ځل کې خروجري بیا به خلک به خطه وایي پتا سو کې ماشاءالله حاجیان شتا الله مالونه ورکړي زکات ورکړي کوئی اے مسلمانانو د تاسو کې څومره اعمال والدي خو غره در کې سوق دے منځګزار یې روزدار یې حاجیان یې خیر خیرات والے او پتا سو ټولو کې غره سوق دے چې دا قران زده کو نور ته خیرو دا بهتر والے د چا په خلور ته ملاو دے دلته امام بخاری رحم الله وی قال واقرا ابو عبد الرحمن في امراه عثمان حتى كان الحجاج وید عثمان رضی الله عنه د امارت نه قران شروع کو خلق له خولو ترجیح چې د حجاج ابن یوسف پر دې شان له قران خول
نو چا ورته چې علوم خډیر دي دا ټول ماشومان ته قران خې حفظ خې قال وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا وې دې حدیث کې نو له خيركم من تعلم القران وعلمه په خبره هو پويږي کې نه پويږي دا پټول اعمالو کې غوړه عمل له بیا علامہ حافظ ابن حجر رحم الله ور تشمیر کړي چې دې سوره کاله جوړیږي الله دې موږ استاد عمر کې خیر برکت واچي چې دې کتاب خادمان جوړ شو حدیث ترمذی شریف کې راغلی وې سعادت وی له یو بنی آدم نارینه زنانا چې عملم نیک دی او عمرم ډیر دی بخیا بچی را ته په مسجد اقصا کې امامتی کول دومره بوډاو چې په مصلی باندې ابصاب لاسو کې نیولې و یګریږي چې د سلو قانون اوریدل ایو عجیب قران وی عجب عرب سي عجیب قران وای اډېر خوخم وی موږ تاسو ګورې دور نه جاړو اگر موږ د مسجد نبی نه راوتلو جمع غونته جوړو بچی را سره محمد عیسی مې چې څه چللې نو د افریقي او قاری راغله او قران وی او دا عرب ته راتاو دی موبایل ولنیولی چې بس کو دې کې زړه عمل امر علی خو جمع نه جوړای کنه ټول ته راتاو ټول بدو د تلاوت نه پس خلول عربو له چې خپل قران ویل کمار له چې موږ تاسو یې بیر ولې وې کنه خپل قران اے الله ورته وګنی شي حدیث ته خپل قران وې دا تابعی دې دومره عمر د قران خدمت د پارناس ته علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وی د عثمان رضی الله عنه د خلافت اول عیسی او د حجاج ابن یوسف اخره کې حساب کې نو 72 سنه الى 3 اشهر وې دین دوا او یا کال جوړیږي مگر درې میاشتې کم وګوره کچره د اول د خلافت د عثمان رضی الله عنه د اخر د حجاج پرشي نو دوا او یا کال د الله د کتاب خدمت کړي بیا فرمایي او کا اخر و حسابه اخر د خلافت د عثمان رضی الله عنه او اول ولایت د حجاج د عراق نو بیا تی جوړیږي 38 سنه اتدیر شکالا خو بیا غوی دا پته نشي چې دا ابتدا وا کې انتها وا نو ګوره ک دوه کم سرویخ کال شوم ټول ورته اکه دا غدوا و یا شي د دې بل څکار نه کول د دین کارونه ډېر چا ورته د دین کارونه هډې دي وی دي حدیث کې نو له قسم دې دا قاریان دا زنانا چې د الله کتاب خلق لخای دا پټولو کې څه شی دی بهتر عمل دی دا پټولو کې څه دی بهتر عمل دی دا الله حبیب فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو الله دې ماته موتا سټولو تم دې غورا اوبای تو راځي ورځنی خلک دا شي ته سه مرګره ما وایي ته درس لږ راځي ویزه په مونږ الته اف ام لګولې اف ام باندې ورنا تاسو خوش طبيعت مې هم زنانه ور لګولې امام په کې حساب کا تو تاسو په کې حساب کو کنه مخامخ به اوریا بھائی اټو کې نو ما ولې هم زنانه تاسو نه لګولې سړول زنانه وې بس ما په کې حساب ورنو سکه به حساب کو بھائی ور رجالو کې ځان حساب کوي کنه نساو کې ځان نه حساب وای ځکه دی په لګوري تاسو زمیدار یې کم سړی خپل استاد لګوري عام ولګوري د دې داسې مثال لکه تاسو زمیدار یې فصل لیکرل خنور په لګي اچي دا نو استاد ګوري دی استاد وی دا داسې فصل له جنور په لګي دواړو کې فرق وی کړي وی ويره فصل ويره دی باندې سورې تاسو د سوري بوټي لګوري دا غي خنني نو کوشش وکړئ د الله بندگانو دراتلو کوشش وکړئ اوبای کوي به وای کنه به کوي به الله نه وړي ما غوتا سوري ورلو پس خېږي او باندې سړی یې سوال نه کوي چې نه قبول نشي د دکان په ځای ته قران لکې نه اته ګوټ په ځای چرته درس لکې نه وای دا ګره یاد ساتي دی کتاب سره رزق ډېریږي کمیږي نه
تاسو ټول خدمت کې درخواست ده چې ان شاء الله نن دوره شروع شو موږ مشورې سره دا سکړي چې اتو بجو نه به درس ساري شروع کیږي ان شاء الله اتو بجو نه به درس شروع کیږي یو ورځ د طلبه او طالبات راځي نو موږ صبر کوو ادرې ما سلورم ورځ باندې بیا موږ پورا وخلو زکا رسو دوره را روانه ده نو کوشش کوي غیر لپاره ګوره یو خلیکل ډیر ضروری دي کم طلباء کرام او طالبات وی نو پای لیکل لازم وي که درځي کنه درځي دا ترجمه هم چړي نه ورځي خوښ دی کی دا چې لیکلم چړي نه ورځي خو یو هفته چې کی خپل بیز دکی نو یو لیکل ضروری وي دویم پابندی ضروری وي د درس بل چون کې دا الله کور وي نو دا غي آداب ډیر ضروری وي بل دا چې دا مسلمانانو واوري که څوک دلته یک غایب یې دا طلبه او طالبات چې راځي دا ګورغه الله والا ملمانه دي تاسو نو د دې به आवाज دا نه دی خدمت پم کوي بھائی د دوی دلته لنګر وی پای کې هر شی لګي د چا چې سووسوي نو یې کې وس کوي د عربو د حرمین شریفین نه علاوه د نور مساجدو کې د حج فرضو کې ای یو سټیکر جوړ کیو لګي ویا اهل مکه انهم ضيوف الرحمن اے مکی والو د رحمان ملمان راغلی نو تاسو قدر او پیژنئ دا د شامل معنی دي یو هغه ملمم د چې دا به اوس په پیسه خرڅه او داغه نه بس غټي ناغه ملمنه خو رحمان والا ملمنه پدی ملمنو په خدمت ګره شک ملاويږي نبی رحم السلام یو ملمره غله بخاری شریف حدیث ته نو کور نه کور نو د الله د حبیب خبره ولي ګورو چې ملمره غله یو کور نه جواب راغی قربان دوه بغیر څه نشته اې د کجورو په وطن کې کجوري نشته کله کجوري بهترین خوراک دی کجوري سره الله حبیب خاص کر د روزي بارک وي نعم السحور التمر بهترین پښمنه سره چې کجوري وخوره نه کورونه جواب راغی چې د وبونه بغیر څه نشته موږ سره ناشکر یو نه کورونه دي یو ملمه د مړېدو پکې څه نشته یو صحابي قربان زبې ملمک نا کور تلاړو بیبي ته وای سشتا وې دور دي چې په ماشومان په مړی کې دی ودکا چې زرا شم دی و مړکا الله د حبيب ملمه نو دای خزي خاون نار تیر کا او ملمه سکو ملمه موړ کو ساری د شپې جبرئیل السلام راغله د قران آیات دا تشته په پاره راغله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الله حبيب چې موږ کو دا څه څوک لټول بعضی کتابونو لیکلي وي دا صحابي ابو طلحه رضی الله عنه داغه ته وی بیګا چې تاسو کړی الله راضي شوی یو شپه یو خاون نار تیر کړی او د رسول الله ملمه سکړي ته الله د حبيب ملمه ایک موږ تاسو تعالی توفیق راکو قسم دې مدرسو د خلق لري لري چنلي غوړې سکي هر کلی او محلي والا مدرسه شروع شي هر کور کې ګور زور روډي سیوا کیږي چې یو کس سیوای که یو طالب را لې چاوي چې دا زما ملمه ده اوبای ادا خدای دې ملمه سکول مړولې نو ځان کې جذبه پیدا کوي زما عزت مندو په دې رمضان کې خلک سوره خیراتونه کوي دا خود خیراتونو او د سخاوت میاشتا د دې کې به ان شاء الله دا ټول کارونه کوي دورې له دعاګانې کوي باځي ګورې دا چې مشران دي چې مور خپل روزګار کړي د جلارو کو سو اجرو کې خبري کوي دلته راشي کنه وګوره دا هر رمضان یو پیغام راړي هر کال مو سره خلک دوره کې ناش وي او چې بل کال راځي د خارو د لات دی یو نظام روان دی نو پته لګي چې آینده رمضان راځي چې دې تم رسو غناو چې آینده راځي چې بیا ولا څه فیصله شي نو دا زما عزت مند یو غنیمت وګڼي را شهید الله کتاب لکې نه د الله کتاب واوري تراویح کې واوري
او دې سره الله رزق ډېرې رزق ور سره کمیږي نه الہ العالمین دې زموږ دا دوره تفسیر په خیر عافیت سره شروع کی او په خیر عافیت دې اختتام ته ورسوي اتو بجونه به ان شاء الله زموږ درس وي د مزنفس دی یو یتیم طالب العلم د قران شریف ختم دی نابقاری صاحب کوي که څوک دعا کی شاملې کې ختم پسې دعاګانې قبلې نو مس پسې وداغه ان شاء الله ختم وي سبانه به ان شاء الله موږ اصولم شروع کوو بل اصول دا کتابونه سو کال دا سیو چې چاپ نو ځکه مدرسو کې اسباب دي کتاب باندې سره لګي بعض نیکان الله دې مالونو کې خیر برکت واچي کله سو کی نو د اصول کتابونه هم چاپ شوي هغه اصول به موږ هغه کتاب نه وایو نو څومره طلباء طالبات وی راتلو سره ځان دا کتاب هم راخلې چې هغه کې ګورئ بل اوس داسې حال له چې په خوا به تا د کتاب نه خطائی ویستا او کاتب به ولیکلو نو خطائی بنو اوس هر څه کې کمزوري رااله هغه کاتب به وړر پرهیزګار تقوادار سره دا منې دې یو کاتب راتلو نه خلکو دعاګانې غوښتي اوس کاتبان اکثر عوام خلق دي نو یو خو پر رسم الخط نه پويږي نالیکل ټول غلط وي کتا ول روغ شي ورکو ناروان کی نو کتاب چې هغه کې کم خطایا نه نو عوام زده عوام چې دې کې دا خطائی دا کلایات کې دغوي نو عوام کې یوس کو سوره کوشش وکي خو موجوده تباعت دا سره چې لکه هر شي کې کمزوري راغله نو پدې کې کمزوري راغله ناغه سره خپل تصحیح هم کوي او اصول ان شاء الله چې کتابو کې وی نو به سوره ذکر وایو بیا ورپسې ان شاء الله خپل درس شروع کو الله دې تاسو موږ ټول توفیق راکړي او دا د خیر کوم موسم را روان دی الله دې هر نیکي کې زموږ او تاسو برخو کی او بار بار دې الله زموږ او تاسو په دې نیمګړي ژوند کې رمضان راوړي موږ او تاسو دې په صحت ورته روح کی او د دې د درسونو د تلاوتونو د تراویح او د روزو توفیق دی الله موږ تاسو ته نصیب کړي الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع ته مشایخ ته امرو ژوندو حاضرین او غایبین ته الہ العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه که حاضر دي او که غایب دي الله تر سره کړي او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي یا رب کریم زموږ دا درس او ټول درسونه په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه او الله دا د خپل رضا سبب جوړ کړي الله د خپل رضا سبب جوړ کړي او دا زموږ د پاره کې په مونږه وبال مو جوړه الله دې درس دې کې وی نور زيونو کې وی څومره حاجتونه او ضرورت دي الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اې د کړي ادب ته لګونه بھائی د برګری د کلی د درس تاسو کو ناغم غو شټی کو خدا سکو د پیر د شپې نه مرګرو لوي یو سو شپې به کو پیر شپې نه بوایو ځکه نن شپږم دا درسونه دي ثواب ز چرته پروګرام د نبی ورونه رسم نو د پیر د شپې نه وای ا دې لپاره ورزو چې مرګري دل تراوټو باځي سړی د سې چې د کور نه بغیر بل له لوزي چې دل دا نو یو سو شپې به ان شاء الله د پیر د شپې نه هغه د کلی درس شروع کوو ان شاء الله جزاک الله